دا خلک کاروبار شروع کړي نو شاید دا پراپرټۍ مخ ته ولاړی شي پراپرټۍ د کار دی سړی خو دغه ورته ګوري چې پراپرټۍ د کښې لګېدلي دي د پراپرټۍ کار دا ډرم نه دی د امریکې بچي هغه هم د پراپرټۍ کار دی دی دونه مور شو کار چې برابر شو نو که په صحیح معنا موږ دا کار وکړو یا په صحیح طریقه سره وکړو نو په دې کې ډېر لوی ورځ کړي یو ډېر غټ برکات دی چې موږ یې وینو دا نوی کلی په 150 روپۍ فوټ اوس په 10,000 په 10,000 روپۍ د نوي کلي فوټ داسې حاله مو چې وکړو موږ راواخلو هغه هم په دغه سل اوس په 40,000 روپۍ یو فوټ نو واقعي که دا کاروبار مو په صحیح طریقه سره یو به دی زموږ به رزق حلالي بل به دی د پریشانۍ به خلاص اوس ناکه قبضه کول یا د بل حق خوړل دلته زموږ یاران دي ښه ډېر ګرځي ګټې ګټې پاچایان دي ګروپونه دي دا پردي ځمکې قبضه کوي هغه شی نه دوی بله پیسې حکومت هم ورسره میلاوي تاڼه هم ورسره میلاوي عدالت هم ورسره میلاوي د ښه غټ مشران خلک نومونه اوس راغلي دي دا ګر سره سیټې به د یو غریبو د کونډې دي تیم ځکه ونې پر هغه قبضه وي د هغه بعد بیا پلازه پر جوړه کړي سکیم ډېر زورور بدماشان هم لري حکومت هم لري پولیس هم لري نو هغه طریقه چې موږ کوو دا زه نه وایم مادي شي چې څوک د چا ځکه ناګه قبضه کوي ورځ په قیامت الله پاک د اوم ځکه پرې کوي په غاړه کې وراچي اوس نوستۍ خوټه د کاکړ قبضه کوي که پټ قبضه کوي که هیڅ قبضه کوي دا نوستۍ مات کله د ماجت لار بنده سوي دا نیولي کله یې در قبضه کړي مړه راکښلي کله دا مړه ګرمي کړي ګول سایه کې نو باید چې موږ دا کار په دې طریقه سره وکړو چې هغه د قرآن او د شریعت مطابق لکه نن چې دا علما کرام دا کار شروع کړی دي نو موږ به دوی ته ګورو پلازه خو جوړېږي الله دې د خیر کړي الله دې د بخت چې دی پلازه یې سبا پایپ نه وي یا اوبه پر دغه نه راتویږي یا لیفټ پر لارې بند نه شي خلک بیا دغه دروازه ټکوي لیفټ نه خلاصېږي نو چې موږ د صفا کارونه وکړو انشاءالله تعالی موږ نه اوس روان یا پر شا روان یو د امت په پریشاني اخته دي اصل موږ نه په کار ارامه شول چې نه په کار ارامه شوله بیا د خیر شی چې دی هغه موږ لاسه نه راځي نو په دې هکله باندې نن دا پروګرام دی قسم صاحب یې ښه ډېر راته وویل چې بھائی خامخا به ځانانه سره چې موږ دا افتتاح کوو دا امت ته به هم څه خبره وشي اوس امت هم ګر پریشان دی مار کرونا به مخه راخیستي بیا ګوره هلته کور ته مهینې به مخه اخیستي یو خوشحالي نو دا دی چې موږ لږ وخاندو به خوای دا خندا وي خوشحالۍ وي بانډارونه دا خلک ګر دروغ رنګي اوس ګر په لوډ شیډینګ اخته دي د یو به رینګ شاټي د بل غوښ کار نه کوي بل لنګوټه وسړي دا دغه مخ نه نشي محمد علامه تا خبر سره د فوټو کې کتلي باران دا دی چې موږ د دې پریشانی ځان مو باسو د خوشحالۍ نه په لور ورته خندا څه ګناه نه ده دا دی چې اوس موږ لري اړ یو بخور کونج کې ناس دی او ټي وي ته ناس یا موبایل په لاس کې دی یا یو شذره وبزنه وبینه تقریبا په کرونا کې یو اتیا زره جنګونه د میړو د مهینې و امیړه دلته په مهینې په کار لري پریشان به جوړو ټولې سره د بدانه په اسما کار ولیا دا داس نو موږ داري چې بھائی په دې خورو کې څه اخلاق کو د خپل کور والا سره د اجزانو قریبانو سره د غریب د کونډې د یتیم خیال وساتو او دغه پلازه چې کومه ده فدا کې ان شاء الله تعالی خریداري ما ته اوس بلا پیسې نشته د بازار کې ځاخته هغه سم خو ما نه ویلې دا خو مې د بلې ضرور څنګه زویل دیوالو چې خو یا خرانس ته ان شاء الله تعالی دا کوم خلک راغلي دي خامخا د دې د خپل پلاټ دا خلک د بروسیه خلک اوس خلک به دې خریداري نه کیږي په یو کو سبا بیا یو لکه کاسي به راټول ورکاسيان کاروبار نو کړي شروع کی دا غم جوړ سم دی راټول دي قبضه نور کوم خبره ده چې موږ دې کار نه وکړو سبا در سره نو سره سوې هغه بوج کوښنو چې موږ دې وځي پر وړي نو په دې وجه دا دوی کیو پراډو دا شی چې ودون په پړډ کې پرانه وی کلی چې کوم خاص به خډیر شروع دي خلک ظلم ځنی وي نو دا خلک نه دي چې و بیرېږي نشانه ورمسي خلک دي دا به خدا کول دې کار کوي زموږ سوی پر دې بیت باندې نو کور مو دا ډېر مننه السلام علیکم جزاک الله جاسم چکزی خوږه خبرې وکړې او یوه خبره دا مو وکړه چې دا خلک د بروسي دي لیکن هم دا د دې لکه والد صاحب مرحوم چې کوم دلته زموږ په سیمه کې یو ستر علمي شخصیت و دا سیمه هغه سیمه ټول په علم سیراب شوه دغه رقمه د پراپرټي په کاروبار کې نن سبا خو ډېرې کیسې را روانې دي خو داسې د بروسي خلک کم پیدا کېږي یواره خلک د بروسي وي دویم دا وي چې کار معیاري وي په کار کې څه مسله نه وي ورځ کال زه حاجي محمد قاسم تللی و اسلام آباد په یو سفر باندې هلته مو څه ځایونه لیدل دلته به ما ویل مال په اسلام آباد کې داسې ښه ځایونه جوړېږي تمام سهولیات پکښې دي دا په کوټه کې ولې داسې ځایونه نشته الله دې دلته جزای خیر ورکړي دا د شروع په وکړه ښه خوندور ځای دی لیفټ به پکښې
دلته ډېر به دا شاید کمه پلازې جوړې شوي سلوک پکښې دا رقمه جنریټر بیا کار چې بجلي ولاړه شي 24 ګنټې به بجلي وي د بجلي غټه مسله موږ ته راپېښه ده دغه رقم کمیونټي هال کې شته بعضې پلازې داسې وي کمیونټي هال جوړ کړي بیا چې کم سړی په پلیټ کې اوسېږي هغه ته هم هغه په کرایه باندې ورکوي د ده لخوا دا نشته دا مفت دی که کوچنیان سبا کې وایي خوشحالي وي پاتا وي دا یو غټ سهولت پکښې دی پارکینګ دی داسې پارکینګ وي چې هغه هم خلک راځي ګاډیانې کې دروي ته چې راشې بیا ستا ځای نه وي دا پارکینګ صرف د پلازې دپاره دی هغه رقم د اوبو ټیوبویل کې شته نو ډېر مختلف خصوصیات کې شته د نور وضاحت دپاره چې د دې صاحبان ټاور کې کمې ځانګړتیاوې شته کم خصوصیات شته د دې دپاره زه بلنه ورکوم حاجي رحیم ناصر صاحب ته چې راشي د دې صاحبان ټاور په هکله قدرمنو ناظرینو ته نور تفصیلات هم ورکړي حاجي رحیم ناصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ نن د دې پروګرام مشر صدر رحیم آغا شکریه ادا کوم چې د قیمتي وخت ځای کې زموږ په پروګرام کې شمولیت وکړي او بیا دا راغلي مېلمنو دا ښاغلي پښتانه دا راغلي د ټولو مو شکریه ادا کوو او کور ودانۍ یایو چې زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړي او موږ دا پروګرام ما او قاسم جان شروع کړی دی ان شاء الله چې کوم په پیل باندې کوم د پراپرټي حضرات خلک ناست هر چا ته ګارنټي ورکولی شي داسې کوم معیار موږ لیکلی دی کوم معیار مې کړی دی په دې به موږ پوره خیږو دا به ان شاء الله د یو شي کمی هم نه وي هر پراپرټي والا ته موږ دا ورکوو چې هر چا ته تاسې ګارنټي اخیستی شي چې دا کوم معیار کوم په پیل باندې موږ پروسس ښه ایښي دي په دې مطابق به موږ دا پلازه د الله په حکم سره کمپلیټه کوو جوړو به هر څه چې دا موږ په هغه کې کړي دي جنریټر دی مثال کیمرې دي د دې هغه به موږ هر شي خیال پکې ساتو چې بل کریم دا به موږ خامخا کوو او لہذا دا ټولو خلکو زه شکریه ادا کوم چې نن دا زموږ په پروګرام کې راغلي دي الله مو عزت وکړي والسلام جزاک الله حاجي رحیم ناصر اوسې مختصر ډول کې تاسو ته معلومات راکړل حاجي نورګل خلجي ته پاس کو سراج د سټیج وخت تشریف راوړي دی هم به د پلازو جوړول کنسټرکشن کار کې ډېر مهارت لري اوس هم یو پلازه روانه ده د پروګرام ترتیب کوونکی او میزبان حاجي محمد کاظم یسار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي دی هم حاضرونو ته یو څه خبرې وکړي خپل اظهار معافظه مې ورته وړاندې کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خبرو خو موږ په نامخته یې خاص په کړي مو راکړي بارا چې مزداوي هغه درته وکړم لکه سهار صاحب چې وویل وزیر ناصر صاحب د پلازې په حواله څه تفصیل درکړي هغه کې به زه مزید چې کوم شی د دې څه پاتې شو هغه به زه ورته ته وښیم په دې پلازه کې خو اول د واره دا لوکیشن ستیګور د وکاتې دا په دا مین ګبر روډ باندې دی او شاتم د شل کوټه غلې ستا د پلازه به یې ارپا او بل په دې کې موږ دا خیال ساتلی دی چې د کوم سرمایه والا یعنی یو سړی د 50000 قسط ورکولی شي هغه ګنجایش موږ پرېښی دی او د متوسط تقسیم هم گنجایش پرېښی دی د دواړو گنجایش پرېښی دی بل په دې کې چې موږ کوم معیار ورته اراده ده هغه به انشاءالله پر هغه به هېڅ کمپرومایز موږ نه کوو ځای به معیاري د سره که موږ ګټه ډېره کمه شي یا د نهو نه کې برابر شي هم په غاړه به باسو درېیمه خبره په دې کې زما چې د کوم ډله سره خبرې شروع دي نو که خدای پاک سره ورساوي زما به دا سړي هغه کوم سړی چې زه دا په ټیکه باندې ورکوم یا ما به دی سره په خبرو کې یو هغه تقریبا د پټې د ښار په تجربه کاره خلکو کې دی چې هغه ډېر کارونه کړي دي بلکې د دا بلډر والد صاحب سره وخت ما ملاقات په خبرو کې د داسې ماته ما په یاد کېږي د بلوچستان اسمبلۍ یم موږ نقشه مې جوړه کړې ده که کار کړی دی خو بهرحال ډېره وخته د پټ په ښار کې دی کارونه کوي
په دې کې چې دی موږ ډبل بیسمنټ واچوو. بیسمنټ ډبل موږ دواړه د کیمډي سره منظوره کړي دي. زموږ سره نقشه پرته ده، که څوک د نقشې په باره کې کتل غواړي نقشه زموږ سره د دې موجوده ده. د دې موږ د کیمډي سره منظوري اخیستې ده د ډبل بیسمنټ او 3 فلور نور چې مزید جوړېږي هغه دې ګروپ ته در معلومه ده چې په څه طرز باندې جوړېږي د کوچ په ښار کې. بل د دې کمیونټي هال چې به یو د زنانو دپاره وي، یو کمیونټي هال د انګلیش لفظ په پښتو کې د غمو د ښادۍ یو بلچک یې وبوله یا داسې یو هال جوړېږي د پلازې پر سر باندې. هغه کې به نارینه او زنانه دوه وي. بل به د دې د زنانو کپړې پلورلو دپاره به هم په چت کې د دې خپل بندوبست وي. سکیورټي ګارډ به وي، 24 ګنټې به د دې بیک اپ جنریټر، یعنې که بجلي ولغسوي دي که نه بیا به د جنریټر څخه کار اخلي. درېیم په دې کې بیا موږ د لیفټ بندوبست کړی دي او د صفا اوبو او بل چې دي دوکانونه دي ډېر چې بجلي به پکښې کړي. نو زه دا یوه خبره بیا له قادرین نصر چې وویله معیار باندې به موږ بالکل کمپرومایز نه کوو، معیاري شی به جوړوو. په خدای کول نستوي انشاءالله کوم پراپرچیان والا چې د دې ناست دي هغه ته موږ دا ډاډ ورکوو چې دوی دې بالکل په ګارنټي باندې چې کوم شی موږ په دا بروشر کې لیکلی دي هغه شی به موږ دوی ته ورکمپلیټ کوو، په ذمهواري به یې ورکوو. بل انشاءالله چې هر انویسټر یې انویسټر په دې کې دغه چې کوم ریټونه موږ ایښي دي انویسټر چې په دې کې انویسټمنټ وکړي هغه ته به انشاءالله زما 100% کې دا امید دی. ولې زموږ هم څه تجربه شته څه وخت څه لګیا یو په برابرچي کې هغه به دې ته په دې ځای باندې به که خدای کوله ګټه به ورکوي. نور مزید ستې نه اخلمه. د ټولو مېلمنو یو وار بیا د زړه د کومې شکریا ادا کوم، که د لرې دي که د نږدې دي چې دوی خپل قیمتي وخت موږ ته راکړي. بس انشاءالله اوس به د چای بندوبست شوی دی، چای به سره کوو. مولوي صاحب دا راغلي دي دعا به کوو، کتاب به کاټو. بس کور مدام خدای دې وزره خیره ده. ډېره مهرباني. ګل باندې یو خبر جزاک الله حاج محمد قاسم. زموږ د نوي کلي قبایلي شخصیت هم دی او د جمعیت علماء اسلام مرکزي رهنما حاجي نوګل خلجي راغلی ښه راغلاست ورته وایو. د میزبان په غوښتنه باندې ده ته بلنه ورکوو چې قدرمنو حاضرینو ته یو دوې خبرې وکړي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المجلس كرام صدرا وغاغلو مېلمنو خبرو خو ملګرو درته وکړې زه به مختصره خبر درته وکړم لکه د کنسټرکشن په حواله. ما خپل هم د نوي کلي پر مین روډ باندې یوه پلازا ده تقریبا تکمیل مراحلو ته مې رسولې ده. د دې پلازې دار و مدار ټول په سیوریج سیستم باندې دی. د دې سیوریج سیستم چې فعال وي نو پلازا که شي که بد وي هغه به کامیاب وي. نو زه د قاسم نثار صاحب څخه خواست کوم چې د سیوریج سیستم باندې ډېر زیات توجه ورکړي. نو چې کوم د مجلس وکړي چې په دې کې به فلانی شی یا فلانی شی هغه د ډېر ښایسته سیستم ورته ایښی دی. الله دې وکړي چې دی دا د تکمیل مراحلو پورې په خیر ورسي. د دې سره نور هم د په دا نوي کلي کې ډېر ښه ځایونه په عبدالخالق روډ و د کشمیر کالنۍ مخامخ دلته ځایونه وو ښه ښایسته ځایونه جوړ کړي دي. زه ډاډ ورکوم ودې ته چې دی د ډېر لرې ځایه سره راغلی دلته په پټه کې بیا خاص کر په نوي کلي کې لګیا دي. نو زه د ټولو شکریا ادا کوم وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک الله. بلا تاخیر بلنه ورکوم د دې پروګرام قدرمن مشر صدر انجمن تاجران بلوچستان صدر رحیم آغا چې هغه راشي د ګرانو ګډونوالو په وړاندې خپل د زرینو خیراتو اظهار وکړي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. स्टेज باندې ناس ډېر درانه علما کرام په پندال کې ناس د انجمن تاجران بلوچستان जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जलादार साहब, मिर्जा असलम तरीन साहब, स्टेज बंजना जमात उलमा इस्लाम ज़िलई उहदेदार अजनरगुल साहब, माता मुखामुख अतराफ के नास द नवी किलियो द मुख्तलिफ अतराफ सरागुल डीरो दरनो मशरानो ज़मा पवीना मीना دین او مذهب شریک عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول د مقصد خپل جانبه د انجمن تاجران بلوچستان د جانبه د محترم قاسم خان اسدزی او د عبدالرحیم ناصر صاحب شکریہ ادا کوم چې د موږ ته په دا ابتدایي تقریب کې د شرکت دعوت راکړي او د هغه سره دعاګوی د رب العالمین سره چې الله رب العالمین دې دوی ته توفیق ورکړي چې یو داسې پلازه جوړه کړي چې په هغه پلازه کې عوام مستفیده شي. عاجزان دلته څو ملګرو خبرې وکړلې، زه د صافي حضرات هم شکریه ادا کوم، بخښنه غواړم زما هیر شو. یقینا هم عزیزانو د دوه قوم سردار فرمایي که یو انسان د بل انسان یوه لویشت مځکه قبضه کړه د هغه دپاره د بلې ګناه ضرورت نشته. او دلته موږ داسې بدبخته جوړ شوي عزیزانو، خاص کر را د نوي کلي علاقه او نور په اطراف چې کومې علاقې دي دلته عزیزانو موږ بعضې دروازه جوړه کړې ده، د غریب جایداد هم قبضه کوو، د کونډې او د یتیم جایداد هم قبضه کوو، او بیا د رب العالمینه دا توقع ساتو چې زما په کور کې به امني، زما به عزت بندي، زما به اولاد فرمانبردار وي. دا قطعا نشي کېدلی. موږ دعاګوی د دې پلازې د مالکانو او د هغو څخه صرف درخواست کوو چې کتابي خبره ده چې تاسو مسجد شریف ونړوئ، لار خلاصه کړئ. لاره باید چې تاسو دومره لاره خلاصه کړئ چې بل چا ته به دې کې تکلیف رانه شي. یو خدا دنیا د عزیزانو چې موږ په ظاهره ورته ګورو دا 50 کاله 80 کاله چونکې چې زموږ سردار عالم د دواړو جهانو سردار 80 کاله عمر و، نو زموږ شاګرد څه پیاوړی ځوان چې په اوس زمانه کې چې هغه ډېر د مور د پلار پاک راست وي، ولې ظالم ته خدای وخت نه ورکوي او فرمانبرداره تعالی یقینا هم خدمتګاره ته وخت ورکوي. 80 کاله 50 کاله چې موږ را ډېر ښه دغه نو به دغه ټیم زموږ ده. او په دې پنډال کې ناست ډېر درانه زموږ یو ډېر خوږ ملګری دی عمر خان ترین صاحب، د هغه والد محترم هم ناست دی، موږ دغه هم شکریه ادا کوو. موږ عزیزان دلته سپین ږیري درانه مشران شملور پښتانه ناست، یو څوک دا نه وایي زما 40 کاله 38 کاله عمر دی، زه دا نه وم چې ما 40 شپې پر ما تېرې شوي، او دا عمر د هغسې بې بقا دی، دا تېرېږي. دا نو موږ هغه ابد دنیا باید چې موږ هغه په یو ښه مخ ولره ورسو، په یو ښه کردار موږ ولره ورسو، ولې چونکې چې هغه دنیا ختمېدونکې نه ده، زموږ پر دې باندې ایمان. یقینا هم ډېره ښه خبره ده عزیزانو چې په نوي کلي کې یو داسې پلازه جوړېږي چې په هغه کې به د زندګي تمام سہولیات موجود وي. کمیونټي هال نن سبا ډېر ضروري دی عزیزانو، خلک لار نه لکوي، نن سبا لارې قبضه کوي، لیکن دا واحده یو پلازه جوړېږي چې په دې کې کمیونټي هال په انګریزي کې ورته وایي، هغه دویم دغه داسې ورته وایي لکه پخوا زمانه کې په دا کلو کې به یو غټ بیچک جوړ شوی، نو په دا غټ بیچک کې د ګردو غم مشاهدې سره ګاډه او دلته به ګرده راتللو. او یقینا هم د دا رقم کمیونټي هاله څخه د داسې ځایه څخه هغه ژوند هم سره نږدې کېږي. موږ یو د بل په خوشحالي و په غم کې ډېر په اسانه شرکت هم کولی شو، کار څونه سترګې جنوب یې جو جنلیرې شو، خو بیا هم
خپل ضمیر انسان ملامتي چې یاره زما په پلازې کې یو کمیونټي حال دی، غم دی، شادي ده، یقینا نه موږ د هغه څخه بیا ځان نشو پیچلی. موږ یو بل پروګرام هم دی، یو ځل بیا زه د خپله جانبه د خپلو عهدیدارانو د انجمن تاجرانو د جانبه د دې پلازې او مالکانو ته د زړه له کومې مبارکباد وایم، دعاګو وایم چې الله رب العالمین دوی ته د حلالو رزق په دې کې ورکړي او الله تعالی دې دا توفیق ورکړي چې دوی دغسې مزید نورې پلازې جوړې کړي چې د هغه څه عوام مستفیده شي. یو ځل بیا ډېره مهرباني، کور ودان، السلام علیکم. جزاک الله. دا د انجمن تاجران قدرمن مشر رحیم آغا صاحب ستاسو ته خپلې زرین خیالاتو اظهار وکړ. دلته په دا لار په دا کونج کې عرفان میرشل ډیسک هم جوړ شوی دی. ځوانان پر ناست دي، که چا د دې صاحبان ټاور په هکله نور معلومات غوښتل نو هغه بشپړ معلومات ورکوي. پروګرام تقریبا د اختتام شیبو ته رسېدلی دی. زموږ قدرمن میلمه د حاجي محمد قاسم مشر ورور د جامعه اسلامیه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ته بلنه ورکوم چې د درنو راغلو میلمنو شکریه هم ادا کړي او یو څه وینا هم ورته وکړي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ټولو څخه مخکې زه د راغلو ښاغلو تجارانو هزار بار شکریه ادا کوم چې دوی د حاجي محمد قاسم او د حاجي عبدالرحیم ناصر صاحب په دعوت باندې دا پنډال ته راغله او خپل قیمتي وخت یې زموږ ته را په برخه کړي. مجلس تقریبا پای ته رسېږي، خو زما د مجلس د اوله څخه تر اخره پورې فکر و اکثرو ملګرو د دې صاحبان ټاور یا د دې پلازې په صفاتو کې تېر کو. زه به حیثیت یو مشر ورور د حاجي محمد قاسم یو حدیث قدسي ستاسو په مخ کې وړاندې کوم. زما کتاب و هیچ چاته نه دی، زما کتاب و حاجي محمد قاسم او د ده سره ملګری حاجي عبدالرحیم ناصر صاحب دی. د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، حدیث قدسي دا معنا ده چې علما کرام ناست دي چې الله تعالی یو برای راست یو مجلس و نبی علیه الصلاة والسلام ته کړی. حدیث قدسي دا دی: من عمل حسنه فله عشر امثالها ومن عمل سیئه فله مثلها او اغفره. د الله تعالی عادت شریفه دار روان دی د انبیاء کرامو سره. موږ خو د انبیاء کرامو امت یې چې د انبیاء کرامو دپاره دا قانون دستور دی. د هغه قانون دستور د نبي په امت باندې هم چلیږي. قانون دستور د انبیاء کرامو دپاره دا را روان دی چې الله تعالی د بنده څخه همیشه دا غوښتي دي چې ته یو ګام پر مخ باندې اخه د شا د خوا به زما په امت ترسره وي. که یو سړی کور کښېني دروازه په ځان پسې وتړي وایي بس د خدای پاک بنده یم، الله تعالی زما د رزق مالک دی، ما ته به کور رزق را رسوي، و دا سړي ته په زر کاره کې یوه ډوډۍ هم نه شي ورسېدلی. د اسمانه څه برای راست دته نشي راشوی کېدلی. غزوه احزاب شروع ده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام و مخ مبارک ته چې وکتل، د نبی علیه الصلاة والسلام باندې د لوږې دومره اثرات دي چې نه کښېنستلی شي، نه ولاړېدلی شي او نه خبره کولی شي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کور ته راغلی و خپلې بیبي ته یې وویله چې د نبی علیه الصلاة والسلام لوږه دومره ډېره سوې ده چې بلکل ما ورته کتلی نو څه کول پکار دي. بیبي ورته وویله چې زموږ په کور کې د 3 کسانو بندوبست موږ کولی شو، یو څه زړې غوښې پرتې دي، یو څه وړه سته، زه به دا سره بندوبست کوم، لیکن ته داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورشه چې چیرې د نبي علیه الصلاة والسلام یوازې ومومئ د سیمې په غوږ کې پټ ورته ووایه چې یا رسول الله ته سره د 3 ملګرو زما مېلمانه یاست. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ورغلی، وګرځېدی، نیمه ګنټه بعد نبي علیه الصلاة والسلام یوازې ومومئ. بیا د نبي علیه الصلاة والسلام پر غوږ ورپرېوتی چې یا رسول الله زموږ کره د ماښام دپاره
نو څه ترتیب موږ برابر کړی دي، درې بندګان دي یا درې ستا ملګري دي چې هغه ډېر وږي دي، هغه به زموږ کره راسي. نبي علیه الصلاة والسلام فورا ولاړ سو، پر ټوله لښکر باندې غږ وکړي چې درځي د حضرت جابر کره مېلمانه یي. حضرت جابر ډېر سخت پریشانه سو. نبي علیه الصلاة والسلام د حضرت جابر په پریشاني باندې پوه سو. بیا ورته وویل جابره پریشانه کېږه مه، ورسه ته کور ته در روان شه، بس موږ دا لښکر در روان یو. جابر چې راغی کور ته، بیبي ته وویله چې ما خو نبي علیه الصلاة والسلام ته دغسې په یوازې کې وویله، او نبي علیه السلام پر ټوله لښکر باندې غږ وکړي چې درځئ د حضرت جابر مېلمانه یي. امینې ته ډېر ښه شماره لیباره ورته وایي بیکه وبیکه، ته که سره همیشه کمزور یې، زه چې تا ته کومه خبره وکړم هغه ته در سره نشې رسولی. دا ورته وایي، دی ورته وایي چې نه ما ستا پیغام په هغه طریقه ورسولی دی و نبي علیه الصلاة والسلام ته بالکل په خاموشه په یوازیوالي کې ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وویله. لیکن نبي علیه الصلاة والسلام پر ټولو لښکر باندې غږ وکړي، چونکې دا صحابیه و سر په خلاص سو چې د نبي علیه الصلاة والسلام خاتم الانبیا دی، امام المجاهدین دی، خاتم الرسول دی. خامخا به د نبي علیه الصلاة والسلام یو حکمت وي په دا کې. نبي علیه الصلاة والسلام سره د لښکر رالی، حضرت جابر ته وویل چې ستا بیبي ته دا پیغام ورکړه، ورته د دیګ سر مه لڅوه، صرف د کاچیږې په مقدار باندې لڅ کړه، بس کاچیږه ځینې غابونه ډکوره هسته وه. روایاتو کې دا راځي چې ټوله لښکر موړ سو، بیا هم د یو دوه درې کسانو ګزاره ښه درله پاتې سو. اوس علماء کرام دا فرمایي په دې روایت کې د نبي علیه الصلاة والسلام په دا معجزه کې چې الله تعالی برای راست داسې کولی شو چې یا رسول الله صفونه جوړ کړه، زه د اسمان او سمن و سروا در باندې راشو کړم. لیکن نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې نه وویل. ولې؟ ځکه د الله تعالی عادت دا دی چې د بنده څه دی یو ګام و دوه پر مخ غواړي، بیا به د الله تعالی برکت او د الله تعالی کومک او د الله تعالی نصرت ول راځي. لہذا د حاج محمد قاسم او د حاج عبدالرحیم ناصر صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې دوی خو دا د ګام پورته کړي، لیکن د دې ګام پر څنګ باندې پکار دا دی چې دی همیشه د الله تعالی سره په رابطه او په کنټکټ په رابطه کې سي، الله تعالی سره همیشه د تکمیل دعا کوي چې الله تعالی بس موږ دومره کار چې پر موږ شروع کول ولري، نور پر اسباب باندې با یقین نه ساتي چې پیسې هم ستا پلانکي ټیکدار سره نو خبره کړې ده، بلکې زما ودی ته توصیه دا ده بحیثیت د یو مسلمان چې دی به دوه کاره کوي. یو کار خدا دې دی وکړي چې ګام یې پورته کړي، ځای یې معلوم کړي، افتتاح دا ده منوره با برکته د قرآن مجید په آیاتو سره وسوله. د دې څخه بعد دی اهم کار چې دی هغه په هر مانځي کې په هر ساعت کې د الله تعالی سره رابطه ساتل دي چې الله تعالی دا کار ما شروع کړي، اوس یې پرې کېدل پتا دي. او د دنیا دستور دا راغلی دی امام طلبه فقط وجه په دنیا کې چې هر شی ته وغواړې الله تعالی ستا لاس ته رارسوي، خامخا رارسوي. لہذا موږ به دعاوې کوو چې الله تعالی دغه مرحله ښه په خیر و عافیت، ښه په خوشحالي باندې وفای تکمیل ته ورسوي، او الله تعالی هغه رقم کامیابه کړي چې کومه کامیابي دې په زړه کې نیولې ده، او الله تعالی دې د دې ځای څخه د خیر او د برکت کار واخلي. او صرف یو خواهش زه ودې ته دا کوم چې دې په دې کې د غریبانو سره یو خاص مراعات یو پیکج کېږي، کېدلی شي د دغه غریبانو په وجه باندې الله تعالی دغه ټوله منزل او خلاصه کامیابه کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاک الله دا مولانا محمد ایوب صاحب ډېر علمي وینا وړاندې کړه. اوس پروګرام ختموو، ته کاټېږي، له ټولو خلکو څخه خاص په خپل ځای باندې کښېني، انشاءالله د چای ترتیب برابر دی. دا پروګرام آغاز مو په تلاوت کلام پاک سره کړی و او اختتام انشاءالله په دعا سره کوو. قائد محمد اعظم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي، د دې پروګرام اختتام په دعا سره و.